ټولنا سخي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې تقریبا زیات تر غلامان ته آزاد کړي. دا بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ یې قوم چې کوم دی بس چې سپیڅي به موندلي بس غلامان به بیا اخیستل او هغه آزادول او د اسلام دپاره یو ځل چې کوم دی کمبل کې ځان ته وکړی دی کمبل د ځان نه ته وکړی دی او په هغې کې چې کوم دی هغه د کیکر دغه ازغي ورکړي دي او را روان دی رالو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته حاضر شو. په دې کې جبریل علیه السلام هم راغی. چې جبریل علیه السلام راغی نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام وایي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې څنګه دی څه حال کې دی؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته خو په ما باندې او د اسلام دپاره او د الله د رضا دپاره ټول مال خرج کړی دی تر دې پورې چې دا د اوسې دغه حال دی چې صرف یو کمبلې د ځان نه تو کړې ده او په هغې کې چې کوم دی هغه دا ازغي ورکړي دي. حضرت جبریل علیه السلام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی الله جل شانه په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سلام وایي او پس د سلام نه الله وایي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانه په دې حال کې خوشاله دي. وجد کې راغو ویجل چې سر انا راض عن ربي انا راض عن ربي. الله وایي چې په دې فقر و فاقه کې زمانه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خوشاله دي راضي دي زمانه. وی جړل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او انا راض عن ربي انا راض عن ربي. زه د الله نه راضي یم زمانه په دې حال کې الله راضي دي او زما په باره کې چې کوم دی الله داسې وایي. دا آیتونه مبارک د هغې په حق کې نازل شوي دي. د دې صورت ابتدا کې الله